وی او کسان با د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي. هغه ورځ چې نور به پښتانه وي نیزواري، او رسول الله مبارک فرمایي وی نور به انسان ته دومره رانږدې شي چې یو میل به رانږدې شي، یو میل. نو د حدیث راوي چې کوم استاد دی د حدیث موږ ته را رسوي او پته نه لګي ای المیلین عنا چې پیغمبر کم یو میل مراد کړی دی. میل دوه دي، یو د سړکونو دا میل دی، یو میل په عربی کې سلی ته وایي چې سترګو کې پیرانجا چي چې څونه به رانږدې کېږي. یو میل د سړک والا رانږدې دی، او که سترګو کې سلی اچي دې ته میل وایي دومره رانږدې شوی دی. نو فتظهر جلودهم، دا سرمنې به اوخوټ کېږي، سرې بشي تکې تورې بشي چې نور دومره رانږدې وي. قسم دې په وړي کې نور لږ دی خو موږ ته نږدې وي، په ژمي کې لري موږ ګرمۍ نه شو ټینګېدی. نو په دغه ورځ بیا خو مرګ نشته او بیماري نشته او سوځېدل او تاو او ګرمي شته. نو دا خلک به په خولو کې ډوب پراته. حضور پاک فرمایي څوک د ګیټو پورې الی الکعبین، څوک الی سرته تر نامه پورې، څوک الی صدق سینې پورې، څوک تر مرۍ پورې، او څوک به د خولې او د غوږونو پورې په خولو کې ډوبي. او د دنیا او بسط حواره ساتي الته کې د هر انسان خوله به د پورې ولاړي، او چې پاغه خوله نور لګي خوټ کېږي نو سهال به د انسان. یو ګنټه نه ده، دوه ګنټې نه دي، یو ورځ نه ده، 50,000 کاله ورځ ده، 50,000 سال زموږ آخرت یې قسم په خدای. د دې 12 کالو ژوند دپاره، د دې 20 کالو ژوند دپاره موږ په ځان سهار او ماښام یو کړی. د شپې منډې وو، د ورځې منډې وو، اوور ټایم هم لګاو. پیدا کا پیدا کا پیدا کا پیدا کا گٹا 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 څومره پیسې شو؟ 10 لکه 6 لکه 13 لکه بینک ډک دی، کارخانه مې جوړ کړه، پټي مې جوړ کړ، 10 چې بل ورځ اعلان وشو پلان کې د پلان کې مړ شو، تش لاس آخرت ته روان. مال بینک کې پاتې شو، څه به بینک کې پاتې شو، مال خدای سره پاتې شو، په صندوق کې کارخانه پاتې شو، خلک به دې فائدې اخلي، جیدات پاتې شو، سبب بل څه پکې پټي کوي. اے دا خدای بندا د شلو دیر شو کالو جون خشته کې او د اربونو کربونو جون ته نه ګوري، اربونه کربونه کاله په مقلتو یو خیام ته بده دا مقلتو یو ځای کې ستا یو میاشت دمه د الته غوټل کې دان له بنگلې جوړه هغه مقلې هغه ځای کې دان له بنگلې جوړه ډېر عمر پکې، نو ډېر عمر په آخرت کې دی هغه ته بس کې 50,000 سال ورځ دا په دې ګرمه کې بچیږي. دا نشته چې مړ بشم دغه ما بخلاص شم، دا نشته چې بهوشه بچم نه بکويګم، دا نشته چې غر ته بلار شم او چې تسوله کې بننه وزم د دینه بدن بچ کم، دا نشته چې سوري ته بودريګم نه یو شان پنور کې دا به ولانه اوس که ځان بچ کې نو یو څو کسان بچتي. ان رسول الله مبارک فرمایي دا به په دغه ورځ الله د عرش سوري لاندې وي. هو کسان هغه وو کسو کې یو دا رجل تصدق بيمينه، تصدق بصدقه صدقه ورقي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. دا سه صدقه ورقي چې په دې خلاص ورکو دا ګس لازم خبر نه پټه صدقه مونږ پټه صدقه نشته. مونږ یې سړی مړ شي نو مقبره ته ولا پیټه صابون وړو، هغه نه دکړي دا تاوکړه، هغه نه دکړي دا تاوکړه. ټیک د ثواب مړی ته د صدقې رسیږي، خدا خو دریا صدقه ده. کته ورته وې چې دا سړی غریب دی لکه مګه ودا ساتونه مقبره ته مړ سړی غریب دی. کته ورته وې چې دا خو یتیمانان بچی پاتې دي، د خدای ظالما د یتیم مال خورل خورل جرم او ګناه ده. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کدا یتیم مال دی خو خېټه کې اور واچو بل شوی اور ته د قیامت پر رسېږي. نو ابر تسوي خلق بسوي وای کنه وای مکه ودا خیرات سړی غریب دی خلق بسوي. یا د خدای بنده پر دې قرض په پورې دی ول اخلاص کا مړه ته پرې د مونږ ته چلونه مخایا، دا سخات ورنکم، دا صابون ورنکم، دا جانی مازونه ورنکم او دا خیرات ورنکم او دا تختې لوا ورنکم او دا درې مونکم او صلیختی ورنکم. خلک به وي زمونږ یو خړو په خپل نه کوي، الکه رښتیا وای دا کنه ده. نو دا ثواب شو، ثواب نشو. لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والاذى. یو به چې احسان نه کوي چې صدقه چاله ورکي، یو به چاته تکلیف نه رسي صدقه مې درکړه اوس به کارونه کوي، او یو به ریا نه کوي. حتى لا تنفقوا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. پیغمبر مبارک دومره سخت مبالغه کوي، دومره سخت خبره چې په دې خلاص ورکړي چې دا ګس لاس هم خبر نه نشي خلک خبره. وادونو کې مون خیرات کوو، جی صدقه کوو، خیرات کوو، الکه دا خیرات مکه مړه په دې لول سامانو کې زوی لو کې جمعه او خلک بسوي. دا چې دا ټکي دی چې خلک بسوي غره کړي صدقه او جی وای بچ زمونږ یو خړو په مونږ نه خوري، دا لړ برباد شو. مفتو کې 1 لک روپے په درې مپلار پسې ولګولې، مفتو کې لاړې ډکته پرې وته دنیاداری دې سره پکړه. مفتو کې 1 لک په جمعه کې په پلار پسې ولګولې، مفتو کې سال وختیا مل وختیا وکړلې، 1 روپے ثواب ونه رسید. کنيت دې چې خلک بسوي، کنيت دې چې پرون مې د خلکو خړلې دا زبم خرم او کنه کوم د خلک برا پورې خان دي او خلک وي په پلار پسې پړو 15 روپے خیرات نو خلک وي ارسل الله له تبا برباد شو. او حضور پاک فرمایي ریا خطرناک ګناه ده. انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. وې د خپل امت ډېر یریګم د رکوټي شرک نه یریګم. غف شرک بنه کوي، بت بسجده نه کوي، رکوټي شرک بکوي. قال وما الشرك الاصغر يا رسول الله. دا الله رسول رکوټي شرک څه شي دی؟ الرياء والسمعه. د خودنه د پاره او د اورونه د پاره چې کوم کار کوي، شهرت او نمود د پاره. موږ نن زیات صدقه دې د پاره کوي چې نمود راشي، شهرت راشي، او خلک وي پلان کې ډېر لوی سخي سره دی، ډېر لوی صدقه ورکړه او ډېر لوی خیرات وکړه چې دا دې نیت تاسو تباہ کړه.
خالص د الله لپاره صدقه کوه، نیت دا کوه چې زه به خوشحاله شم. نو چې د الله لپاره دې صدقه ورکړه په خلاص او قسم خبر نه کو، هغه سخت 50,000 سر والا اوږده ورځ ته به د الله د عرش د سوري ولاندې یخ بادونه در باندې لګېږي. دونه بهترین شی دی صدقه. او په دې عمل صحابه کړی دی. د مال آیت د قرآن شریف نازل شو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. کامله اعلی قیمتي نیکي به درته اله ملاویږي، اله به حاصلی چې کوم شی د خوښي د الله په لار کې خرج کړې، چې کوم د خوښي. نه مونږ خو چې سودېدلې ډوډۍ به څوک نه خوري، هلکه دا به د خدای په نامه طالب د چڼې له ورکړه. چې کوم بیکاره جامې ده نه ووتې پاتې شوې، ټیک ده دا هم ورکولی شي خدای الله په نوم. حضور پاک فرمایي چې نوې جامه دې واچوله هغه ځله چې هله خیراتي ورکړه. بعضې خلک محتاج دي، زړې ته محتاج دي، خو په دې نیت نه چې یاره زما ورته ضرورت نشته نو زه بس هسې دریاب ته غورځوم دی فقیر له به یې ورکړم. نه، زما ورته شته ضرورت، خو ما له خدای نوې راکړه، نو پرېږده دا زړه به یو بل مسکین او مسافر له ورکړم. هغې پورې چې هغه جوړه په هغه سړي باندې پرتی، رسول الله مبارک وایي چې یو ټوکړه هم په هغه پرتی، ورته یې نورې واچولې اوس هغه یو ټوکړه هم په هغه پرتی، هغې پورې د ثواب کېږي او اجر دی. صدقه ډېر ښه شی دی، ډېر ښه شی دی صدقه. خو چې کوم شی دی خوښي، چې کوم دی نه خوښه به نه ورکوې.